شیخ الهند رحمه الله وی کما ته الله وی چې اسمان ته وخیجا وی زب یو لوی غر ته وخیجم او په یو خپه به ودرېږم او دا دواړه لاسونه به اوچت کم چې الله بس دا مې وس دی اسمان ته خیجول خو ستا کار دی نو زمونږ دا وس دی چې مونږ د الله خبره واورو دومره توفیق هم نشته دی چې ته تکبیر اولا ته د سارې مونځ ته اوچت شي دومره توفیق نشته چې ته خپل قرآن را واخلې او د دې نه دا دوړې لږې وڅنډې دومره توفیق هم نشته چې ته د قرآن ته کښېنې لږ سوره یاسین ووایې سار کې دومره توفیق هم نشته چې ستا په جومات کې ستا په مدرسه کې مولانا صاحب لګیا دی ترجمه کوي قرآن بیانوي حدیث بیانوي او ته هغه ته لږ ساعت دپاره کښېنې دومره توفیق هم نشته دی چې تبلیغ والا ستا جومات له راغلي دي او غریبانان شپه ورځې ستا په دې جومات کې پراته دي ایس درنه نه غواړي او صرف دومره وایي د الله خبره کېږي لږ کښېنئ الله به درله لوی اجر درکړي دومره توفیق هم نشته دی ستا دروازه وډبئ او ته په دې کې خپل بچي ته وایې چې مړه تبلیغ والا دي ورشه ورته ووایه چې پلار مې کور نشته دی ماشوم راوځي تبلیغ والا ته وایي پلار مې وایي چې ورته ووایه چې پلار مې کور نشته دی دومره توفیق هم نه ملاویږي چې ته د اهل تصوف په مجلسونو کې کښېنې دومره توفیق هم نه ملاویږي چې ته خپلې مدرسې ته وخت ورکړې د خپلې مدرسې نه ځان خبر کړې ستا په ګاونډ کې مدرسه ده ستا په ګاونډ کې طلبا دي ستا په ګاونډ کې مدرسین دي په هغه مدرسه کې طلبا دي په هغه مدرسه کې یو شیخ الحدیث شیخ القرآن په هغه مدرسه کې ناست دی قال الله قال رسول بیانوي که نه تا سره دومره ټیم نشته دی ستا په کلی علاقه کې فقیران علما را جمع شوي دي تا نه د یوې روپۍ ډیمانډ نه کوي او بیا هم ستا په کلي کې ستا په علاقه کې یو پروګرام را جوړ کړی لرې لرې نه وګوره څومره مصروفه خلک یې راوستي ما نه مخکې مفتي صاحب لاړو څومره مصروفه دور دی خپله مدرسه خپل مصروفیات یې پرېښې دي هلته نه را روان شوی په دې خیال باندې په دې فکر او په دې سوچ باندې چې د کاشف مولانا صاحب مدرسه ده هغه سره علما شریک دي د دغې علماو فکر دی سوچ دی د مدارسو د سبقونو افتتاح ده نو د افتتاح مطلب څه دی مطلب دا دی چې موږ را جمع شو د دې مدرسې تعارف وشي موږ را جمع شو د محمد مصطفی د فکر ترجمانی وشي موږ را جمع شو د ابوبکر صدیق د صداقت ترجمانی وشي د حضرت عمر د عدالت د عثمان د سخاوت د علی د شجاعت ترجمانی وشي موږ را جمع شو د رب کائنات هغه احکامات هغه فکر هغه سوچ بیان شي چې زما د مدرسې مطلب څه دی زما د مدرسې مطلب څه دی د دې شیخ الحدیث د دې شیخ القرآن د دې مدرس د دې قاری صاحب د دې مولانا صاحب چې ستاسو په مدرسه کې استاد دی درس و تدریس سره وابسته دی د ده په دې زړه کې یو درد دی د دې سوچ کې یو فکر دی یو فکر دغه فکر له دغه درد له دغه سوچ له د الفاظو شکل ورکولو دپاره دا غریبانان منتظارۍ کوي منتونه کوي موږ ته به ټیم راکړئ یاره موږ سره خو ټیم نشته دی نه که تاسو راشئ زمونږ علاقې ته زمونږ مدرسې ته زمونږ جومات ته زمونږ زنانو ته خور ته لور ته بچي ته نوجوان ته مشر ته کشر ته زمونږ مدرسې ته زمونږ د دیني درسګاه ته به لوی خیر ورسي مولانا صاحب ګوره انکار به راته نه کوي موږ له به راځي دوی دا دومره زارۍ د چا دپاره کوي او موږ سره د کېناستو دپاره ټیم نشته
مړه دومره ناقدري خوند نه کوي، دومره بې وفایي خوند نه کوي. د زړه د درد نه درته ویم د الله په ذات مې د قسمی. آئے عشاق گئے وعدے فردا لے کر، اب ڈھونڈ ان کو چراغ رخ زیبا لے کر. ما پس ورک به منزلونه ګورې، په کومو لارو کې چې ناست به ومه، د هغې لارو به سرونه ګورې. کله د مرګ نه چې خبر شي زما، بیا په قبرونو به نومونه ګورې. بیا به ارمان را پسې وکې، بیا به جهان را پسې ګورې. نه به یمه بنګ سری مدرسه کې را سری، زمنګ په جومات کې، زمنګ په کلی کې، زمنګ په گاوند کې کنا، نو منګ سره قدر نه وي. او چې کله د دې سترګو نه پناه شي کنا، منګ ته بیا پته ولګي، بیا یو بل سره تذکرې او مجلسونو کې ناسي، هلکه دا خو ډېر ښکلی سړی و. اے حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارات زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. وګوره ورته په 15,000 10,000 7,000 روپے باندې موږ سره د حفظ مدرس ناست دی. د شپې په 3 بجې 4 بجې خپل شاګردان ماشومان راوچت کړي، هغه ماشومان اودسونه وکړي او د شپې تهجد کوي، سجدې کوي، جړاګانې کوي. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، دا هغه خلق دي کانوا قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار هم یستغفرون. دومره خپل الله ته د شپې وجاړي چې رب العالمین د دوی د اوښکو ته وګوري، د دوی د اوښکو ته وګوري. نو رب العالمین د هغه غصه یخه شي او رب العالمین زموږ نه خنزیران او شادوګان نه جوړوي. تاسو ته پته ده پرون نو بله ورځ سحر تقریبا په باندې 4 بجې زلزله وه. د هغې زلزلې په ټیم کې امت د غفلت په خوب وده دی، د ساري مونځ چاته نه دی نصیب شوی. ځمکې در باندې وخوځوله چې اوچت شه. چرګ اواز کوي، کوکوړو فقهاو لیکلي وی دی کوکوړو اواز نه کوي، وی دی خو اواز کوي چې قومو ایها الغافلون. پاسئ مړه تر کمې پورې به د غفلت په دې خوب دی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. اے اہل جنت به تپوس کوي تاسو ولې جهنم ته روان یئ؟ دوی به ورته جاړي لم نکو من المصلین، موږ به مونځ نه کولو.